قیامت ورځې روایتونو کې و قرآن مجید کې 3 قسم ته 3 ټولې داسې بیان شوي دي چې هغوی سره به حساب کتاب د 3 شکلو کې کېږي. یو هغه ټولی نه یو ټولی دغه دی څه بې حساب او بې کتاب، هغوی نه به حساب کتاب نشي اخیستی، جنت ته به ځي. و ځینو نه بې حساب او بې کتاب، هغوی نه هم حساب کتاب نشته، جهنم ته به ځي، هیڅ حساب کتاب یې نه وي. هغه کسان چې هغوی بې حساب او بې کتابه جنت ته ځي، هغه همدا کسان دي چې هغوی زندګي شهیدانه زندګي کړې دی. هغوی دغې دنیا کې ځانه حساب خستی دی، وش به یو وارې حساب شوی دی، دویم وارې بیا خدای حساب نه خلي. قرآن مجید څنګه یې قرآن مجید داسې یي چې هغسې کسان چې بې حسابه جنت ته داخلیږي، واضحه دی، معلومه دی، ټول انبیا واضحه دی که نه؟ انبیاء کرام معصوم دي، بې حساب او بې کتابه بهشت ته به ځي، چونکې هغوی دغه دنیا شهیدانه زندگی کړې دی. دویم گروه امامان، دریم گروه اولیاء عرفا، هغه عظیم شخصیات چې دغې دنیا کې داسې زندگی کړې دی. قرآن مجید دوی ډېر ښکلې 2 خصوصیات والا چې د 2 خصوصیات چوکې ورکوي، قرآن یې هغه به بې حساب او بې کتابه جنت ته ځي. قرآن مجید کې یو منظر کشي شوي دی، چې کله یو گروه راشي بهشت ته داخلیږي، فرشتې به پوښتنې ترنه وکړي، بهشت والا فرشتې، توجه مو ما څه دی که نه وړونو؟ بهشت والا فرشتې به پوښتنې ترنه وکړي چې موږ سترګې غړولې، تاسې نه میزان ولیدلو. پروردګار داسې وخت مو ته نصیب که، ډېره سخته مرحله دی وړونو، میزان نه تېرېدل ډېره سخته دی. فرشتې به ورته وایي چې موږ سترګې غړولې، تاسو سیرات هم نه ولیدلو. فرشتې به ورته وایي چې موږ سترګې غړولې، یوه میقات نه تېر شو، یوه میقات کې هم نه ودرېدلوی، موږ سترګې غړولې، تاسو ډایرکټ بهشت دروازې ته راورسېدلو. څه وجه دی؟ وجه څه دی؟ سبب څنګه بغیر د حسابه، بغیر د کتابه، هیڅ مو ور نه کړل، ډایرکټ جنت ته روان یوئ. هغوی به ورته جواب کې وایي چې موږ 2 خصوصیات ورکوو، دغه 2 خصوصیات وجې نه موږ ډایرکټ جنت ته روان یو. هغوی نه اول خصوصیت، ان کنا اذا خلونا نستحي ان نعصیته ونرضي بالیسیر. چې کله دغه خبره ورته وکړي که نه، هغه نه بعد به فرشتې ورته وایي چې ادخلوا الجنه، جنت ته داخل شوي. د 2 خصوصیات شی دي، ورته وبي چې موږ اول خصوصیات دا اوس کنا اذا خلونا، چې کله مو بیلوئ، ښه سوچ وکړو، خصوصا جوانان عزیز ته یم، ورته وبي چې کله مو بیلوئ، هیڅوک نه وی، تنها بو، ګناه ماحول بو، بیله تر بیله بو، هیڅوک نه و. اس هغه ټایم کې بیا مو پروردګار نه حیا کوله. سوچ مو کړو نو که نه مو چې کله مو بیلوئ، ګناه ماحول برابر وی، بیا به مو پروردګار نه حیا کوله. نن مو نه خدای حیا وکړله، بغیر د حساب کتاب جنت ته راوستلو. دویم خصوصیت چې و ونرضا بالیسیر، مو ناشکره نه وو، مو ډېر کام که خدای هر څومره کام عطا کړي بیا ور باندې راضي وو، خدای شکریا م ادا کوله، مو لالچ نه کولو، حرص م نه کولو، هر څومره دولت یې راکړی بیا به خدای ته ویله خدای کام درکړي دی، نعوذ بالله، هر څومره رسره یم د کام باندې راضي وو. دغه 2 خصوصیات وجې نه بغیر حساب او کتابه جنت ته راغللو. اس هغه ټایم کې فرشتې ورته ادخلوا الجنه بغیر حساب، بغیر حسابه جنت ته ځئ، بختور یوئ، خوش نصیب یوئ چې بغیر حسابه جنت ته راغللو. خو دغه هغه یو ګروپ و چې بغیر حسابه کتابه جنت ته راځي.